अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو پروګرام تخلیقي دنیا کې تاسو ته هرکلی وایو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې مونږه د ویژوال آرټ کرافټس پرفارمینګ آرټ آرکیټیکچر د دې ریلیټډ ټاپکس باندې خبرې کوو د ویژوال آرټ ډیفرنٹ فارمز تاسو ته ښایو کار درته ښایو عموما زموږ پروګرام چې کوم دی په دې کې مونږ پینټینګز چې کوم دی د له زیات پریفرنس په دې باندې زموږ زیاتې خبرې اترې وي نو همداسې په نن پروګرام کې به هم مونږ تاسو ته د پینټینګ یو میډیم باندې به مونږ خبرې کوو د دې نه علاوه چې په نن پروګرام کې کومه خاص خبره ده هغه دا ده چې څنګه یو آرټسټ درې مختلف کمپوزیشنز یو کمپوزیشن ته راولي یا درې پینټینګز نه یو پینټینګ جوړوي یا درې فریمز نه یو فریم څنګه کمپوز کوي دا پروسس په نن پروګرام کې تاسو ته ښایو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو کتی شئ چې دا دې وخت کې درې پینټینګز درې مختلف پینټینګز چې کوم دي تاسو په وړاندې دا په سکرین باندې چلیږي نو په دې کې دا درې کمپوزیشنز دي د پیښور چې کوم اندرونه شهر دی کوم چې زمونږ والډ سیټي موږ ورته وایو کوم چې زمونږ هیریټیج سایټس دي د دې مختلف پینټینګز دا درې پینټینګز تاسو د وړاندې چلیږي نو دا درې کمپوزیشنز چې کوم دي دا مختلف پینټینګ په مختلف وخت کې چې کوم دی دا پینټ شوي دي نو بیا دا درې واړه پینټینګز به څنګه کمباین کوو او د دې نه به یو نوی کمپوزیشن جوړو دا به په نن پروګرام کې مونږ تاسو ته ښایو نو راځئ چې د پروګرام شروعات وکړو او دا ډرایینګ پروسس چې کوم دی دا شروع کو د ډرایینګ نه پهله به زه یو خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې کله مونږ درې پینټینګز یو ځای کوو د هغې نه پهله دا پریپریشنز چې کوم دي دا ډېر زیات ضروري دي مونږ کله هم ډایرکټ کینوس باندې کلر یا ډایرکټ پیپر باندې کلر نه شروع کوو د هغې نه پهله یعنی کینوس باندې کلر لګولو نه پهله چې کومه تیاری وي هغې کې دا راځي چې موږ به یو ډرایینګ سکیچ کوو د دې ډرایینګز دا درې واړه پینټینګز دا به موږ کمباین کوو په پیپر باندې پنسل سره او یو ورکوټ سکیچ به جوړو هغه فریم کې به دا درې واړه پینټینګ څنګه فټ راځي دا به پهله یو تھمبنیل سکیچ ورته وایي دا به کوو او چې کله دا کمپوزیشن په پنسل باندې یو ورکوټي فریم کې صحیح شي مونږ ته لګي چې دا یو بیلنس کمپوزیشن دی نو د هغې نه پس په هغه کمپوزیشن بیا مونږ غټ سکیل یا کم سکیل باندې چې مونږ کوم ایکچوال جوړو هغې طرف ته به ځو نو راځئ چې د ډرایینګ شروعات وکړو چونکې مونږ سره دا درې پینټینګز دي دې کې چې کوم دی پینټینګ فریم ډیویژن چې کوم دی رول آف تھرډ یا رول آف 1/3 یا ایون رول آف 2/3 ورته هم وایي هغه فارموله باندې به مونږ د پینټینګ ډیویژن وکړو یعنی پینټینګ ورټیکلی په درې حصو کې او هاریزنټلی په درې حصو کې دا مونږ تقسیم کړو او د هغې یو حصه باندې به مین ډیویژن وي نو زمونږ د درې پینټینګز کې چې کوم ډومینیټینګ بلډینګ دی د رایټ سایډ والا کوم کې چې بیلکنی دا تاسو ته ښکاري دا به په 1/3 باندې راولو لږ شانتې زمونږ پینټینګ فارمیټ چې کوم دی هاریزنټل فارمیټ دی لینډسکیپ فارمیټ چې ورته وایي هغه دی جی ګرانو کتونکو دا چې کوم پینټینګز مونږ جوړو څنګه چې ما ذکر وکړو چې دا زمونږ د پېښور والډ سیټي یا اندرونه شهر چې مونږ ورته وایو د هغې درې پینټینګز دي د هغې درې کمپوزیشنز دي مختلف ټایمنګ کې یعنی په مازدیګر کې په ماښام کې او د غرمې په ټایم کې دا ایمیجز چې کوم دي اغوستلی شوي دي او د دې نه به مونږ چې کوم دی اوس یو پینټینګ جوړو د والډ سیټي پېښور چې کوم دی ډېر اهمیت دی د دې تاریخي اهمیت ډېر زیات دی په ټوله دنیا کې د خپل ثقافت د خپل تاریخ هیسټري د پریزرویشن د پاره ډېر کار کیږي په مختلف طریقو باندې تاسو خپل هیسټري
چې کوم دی دا پریزرو کول شي په ښایسته طریقې سره دنیا ته ښودلی شي. زمونږ د آرټسټانو دا طریقه وي چې مونږ د پینټینګ په ذریعه خپل هیسټري خپل تاریخ چې کوم دی دا مونږ پریزرو کوو. نه صرف پریزرو کوو بلکې نور هم ښایسته طریقې سره دا مونږ دنیا ته پریزنټ کوو. جی دا د والډ سټي دی وخت کې مونږه سکیچز شروع دي کمپوزیشن ځان ته فاینل کوو. څنګه به مونږه د پنسل سکیچ به بیا چې کله کمپوزیشن فاینل شي دا به کینوس ته ټرانسفر کوو. نو ډیر سیزونه چې کله تاسو پنسل سره اول وړوکی سکیچ جوړ کړئ او بیا د هغې نه پس تاسو غټ کینوس ته ځئ نو تاسو ته کار ډیر آسان شي او ډیر ایزیلی تاسو چې کوم دی سیزونه غټ فارمیټ ته ټرانسفر کړئ نو آی کې بیا د غلطۍ گنجایش ډیر کم پاتې شي. دا یو بهترین طریقه ده چې تاسو پهله نه پریپریشنز وکړئ رادر دین چې تاسو ډایرکټ غټ فارمیټ ته لاړ شئ او ډرایینګ شروع کړئ او بیا بعد کې غلطیان یې وځي. نو دې نه ښه دا ده چې تاسو پهله نه ورکوټ سکیچ وکړئ نو تاسو ته ډیر سیزونه پته ولګي. سکیچ فاینل شي په دې کې تاسو کوم سیزونه اډ کول غواړئ کوم سیزونه سبټریکټ کول غواړئ. پینټینګ چې کوم دی نو په دې کې ډیر سیزونه آرټسټ چې کوم دی امیجنري هم اډ کولی شي امیجنري د هغې نه سیزونه سبټریکټ کولی هم شي. د کمپوزیشن کې د فریم بیلنس مین سیز وي کوم سایډ ته ویټ زیات نشي نو یو سایډ ته که هیومن فیګر وي د هغې سایز غټ وي نو بل سایډ ته د یو هیومن فیګر په ځای اگر سایز وړوکی راځي نو د هغې په ځای 2 یا 3 هیومن فیګرز اچولی شي. نو یو سایډ ته یو فیګر دی خو هغه غټ سایز دی بل سایډ ته 2-3 هیومن فیګرز دي خو د هغې سایز ورکوټی شو. نو دا کوانټیټي چې کوم ده بیا تاسو سایز سره بیلنس کوئ. نو داسې مختلف طریقې دي کوم نه چې تاسو فریم بیلنس کولی شئ. کله چې تاسو 2 یا 3 پینټینګز کمباین کوئ نو په هغې کې یو ډېر امپورټنټ فیکټر وي چې لایټ سورس ډرایینګ پروپورشنز یا د ډرایینګ چې کوم پرسپیکټیو دی اوبویسلی هغې ته به هم خیال کوئ. خو لایټ سورس چونکې 3 مختلف پینټینګز دي 3 مختلف ټایمینګ کې ریکارډ شوي دي نو د هغې لایټ سورس چې کوم دی چې یو سایډ نه سن لایټ دی دا برابرول ډیر زیات ضروری دي. دې ته خیال کول دا نه چې د یو بلډینګ باندې یو سایډ نه نوري او بل بلډینګ باندې بل سایډ نه نوري نو دا اللاجیکل شي دا په پینټینګ کې میسټیک کنسیډر کیږي. نو دې سیزونو ته به ډیر خیال کوئ. پرسپیکټیو ډرایینګ ډیپت په شو کوئ نږدې کوم سیز دی غټ سایز دی هماغه سیز چې لرې لاړ شي د هغې به سایز ورکوټی شي پرسپیکټیو دې ته وایي. دې ته به هم ډیر زیات خیال کوئ. بیا چې کوم ټیکنیکل ډرایینګ دی چې کوم ټیکنیکل سیزونه دي هغه خو به ډیفینیټلی تاسو کریکټ جوړوئ. بیا دې کې ډیر سیزونه داسې کلچرلی ټچ ورکول لکه زموږ پېښور کې نارملی تاسو وګورئ نو ریډۍ ولاړې وي هغه بیا ډفرنٹ پروډکټس خرڅوي د لوکل مارکیټ حوالې سره هغې ته بیا تاسو ډیر خیال کولی شئ. یا د خلکو لباس څنګه وي یا څوک فیمیل روانې وي چا بورکې اچولې وي داسې قسم سیزونه چې کوم دی دا زموږ د کلچرل خوبصورتي دا نو دا تاسو ابزرو کولی شئ او بیا تاسو په خپل پینټینګ کې دا سیزونه راوړی شئ. نو ټیکنیکل ډرایینګ کریکټ کول هغې کې خو ظاهري خبره ده هغه خو به تاسو کوئ خو دې سره سره تاسو به داسې ابزرویشنز کوئ چې دې کې څه داسې انټرسټینګ فیکټر چې کوم دی هغه په دې کې اډ شي او دا پینټینګ نور هم ښکلی ښکاري. نو نه صرف تاسو به ټیکنیکلیټیز ته خیال ساتئ بلکې دا به کلچرلی یا کوم مقصد دپاره چې تاسو پینټینګ جوړوئ چې هغه څیز د هغې ښایست پکې هم راشي.
په دې سکیچ کې د پېښور د والډ سټي ګورګټري مین انټرنس چې کوم دی دا به تاسو ته ښکاري. په دې کې به تاسو ته پیپل منډی ښکاري. د حشنګري چې کوم زمونږ د والډ سټي یو ډېر امپورټنټ حصه ده د هغې یو بلډینګ به تاسو ته ښکاري. ګورګټري ډېر سګنیفیکنټ د دې خپل سګنیفیکنس ډېر زیات دی. ډېر هسټوریکل زمونږ سایټ دی په پېښور والډ سټي کې. نو د ګورګټري دا فرنٹ ویو دا هم تاسو ته ښکاري. پیپل منډی چې کوم زمونږ بزنس یا ډېر زوړ ډېر وختونو نه د بزنس یو مین مارکیټ دی د هغې یو جھلک دی په دې کې. یا دالګرام بازار او د پیپل منډی چې کوم جنکشن دی د هغې یو بلډینګ په لیفټ سایډ ته په دې کمپوزیشن کې تاسو ته به ریفلیکټ کېږي ښکاري به. په دې کې چې کوم ټایم ما شو کړی دی نو لیټ ایوننګ سیکنډ هاف اف د ډے داسې ماښامې مازدیګرۍ ټایم دی. په دې پینټینګ کې د دې پینټینګ په خوبیانو کې یو دا شی راځي چې دې کې به تاسو ته دواړه لایټس ملاویږي. په دې کې به تاسو ته نیچرل لایټ یعنی سن لایټ هم ملاویږي او په دې کې به تاسو ته آرټیفیشل لایټ مین میډ لایټ چې کوم بجلی ورته وایي د هغې بلبس به هم تاسو ته ښکاري. دا دواړه قسم لایټس د دې کمبینیشن به وي. په پینټینګ کې فوکل پوینټ ډیر ضروری وي. څنګه چې موږ تیر پروګرامونو کې هم ذکر کړی دی چې د پینټینګ یو فوکل پوینټ وي. هغه فوکل پوینټ دې لپاره ضروری وي چې کله ویور راشي او پینټینګ ته ګوري نو د هغه پهله نظر هغه فوکل پوینټ ته پرېوځي او د هغې نه پس هغه باقي پینټینګ ته ځي. جی دا زمونږ سکیچ تاسو کتی شئ او دا سکیچ چونکې کریکټ دی بالکل صحیح دی. دې کې د غلطیانو ګنجایش کم پاتې شو. نو راځئ چې اوس پینټینګ طرف ته لاړ شو. ویلکم بیک. دا وګوره بریک نه بس دا سکیچ تاسو کتی شئ چې زمونږ کمپوزیشن دی وخت کې ریډي دی. لینډسکیپ فارمیټ هاریزونټل فارمیټ کې مونږ دا پینټینګ به کمپوز کوو. لږ پینورامک دی لږ الانګیټډ دی لینډسکیپ کې. په دې کې دا 1/3 باندې چې کوم دی فریم مین ډیویژن دی. فوکل پوینټ چې څنګه ما ذکر وکړو ډېر امپورټنټ دی. نو دا زمونږ 2 فګرز چې کوم هیومن فګرز دي دا زمونږ فوکل پوینټ وي. شاته ګورګټري ویژن تاسو ته ښکاري. دې خوا د پیپل منډی دا مارکیټ ښکاري او دې خوا دا ټول کلرز بیا بیلنس کولو دا بلډینګ شیپ بیلنس کولو دپاره د امټي سپیس کې موږ دا یو بلډینګ دلته ورکړی دی. نو موږ ته آلموسټ مین چې کوم غټ شیپس دي هغې سره موږ دا پوره فریم چې کوم دی دا کمپوز کو. دې نه علاوه دې کې به ډیټیلز واړه ډیټیلز په سکیچ کې جوړولو ضرورت نشته. صرف مین غټ شیپ سره تاسو دا سکیچ کمپوزیشن ځان ته بیلنس کې. بیا کله چې دا بیلنس سکیچ تاسو پینټینګ یا غټ سایز کینوس ته ټرانسفر کړئ نو بیا هغې نه پس تاسو په دې کې سمالر ډیټیلز ایډ کړئ. فار ایگزامپل دې کې به نور هیومن فګر راځي. دې کې به چې کوم دی وایرز پولز به راځي چې کوم د بجلی تارونه دي یا ستنې دي یا ریډې به جوړېږي کوم کې چې څه پروډکټ خرڅېږي یا دکان کې دننه کوم ډیټیلز دي دکان کې دننه څه پروډکټ پروت دی. په سړک باندې څه قسم ټیکسچر دی ریفلیکشن دی. لرې فګرز دي واړه سمال سایز کې. نږدې چې کوم فګرز دي هغه غټ سایز کې وي. نو دا ټول سیزونه چې کوم دی دا به بیا بعد کې پینټینګ کې ایډ کولی شئ. خو ایټ د مومنټ زمونږ چې کوم فریم دی نو دې کې څه داسې غټه غلطي نشته بلکې دا آلموسټ بیلنس یو سکیچ دی. نو راځئ چې دا اوس مونږ غټ کینوس باندې تاسو ته وښایو. جی ګرانو کتونکو څنګه چې دا پینټینګ تاسو په وړاندې دی اکریلیک کلر آن کینوس آیل کلر واټر کلر دا سیپریټ میډیمز دي په پینټینګ کې او نن چې موږ کوم میډیم کې کار کوو دا اکریلیک کلر دی. څنګه چې تاسو د ډرایینګ پروسس وکتو او بیا تاسو هغه 3 پینټینګز وکتل کوم چې الریډي تیار وو او د هغې نه بیا موږ یو نوی پینټینګ یعنی 3 پینټینګز موږ کمباین کړو او د هغې نه موږ یو نوی پینټینګ جوړ کو. نو دا په ډرایینګ کې تاسو وکتو ډرایینګ پروسس تاسو وکتو. همداسې د ډرایینګ پروسس دا پهله نه شوی او بیا موږ غټ کینوس ته رالو. کله چې موږ کینوس ولګو ماونټ کو په بورډ باندې نو بیا د هغې نه پس هغه ورکوټ سکیچ چې کوم پهله نه موږ کمپوز کړی دی د هغې ډرایینګ شروع کو.
چې کوم ریفرنس فوټو وي یا سکیچ وي هغه زمونږ د وړاندې وي او بیا موږ په خپل کینوس باندې ډرایینګ کوو. ډرایینګ پنسل سره چې کله موږ کمپلیټ کوو نو بیا د هغې نه بعد موږ کلرز شروع کوو. نن چې کوم دی موږ په اکریلیک کې دا پینټینګ کوو. دا پینټینګ چې څنګه تاسو ته ښکاري دا تقریبا 85-90% دا تیار دی، خپل آخري مراحل کې دی، فینیشینګ طرف ته روان دی. په دې کې تاسو هماغه کمپوزیشن کوم چې موږ په سکیچ کې جوړ کړو هماغه تاسو ته به دلته ښکاري. په رول آف تھرډ باندې یعنی څنګه چې زموږ د پینټینګ فریم دی پورا کمپلیټ فریم دا چې موږ په 3 حصو کې ډیوایډ کوو، 1 2 دا 3، 1 2 او 3. نو دا لاین چې کوم دی دا په د دې یو حصه یو طرف ته او 2 حصې بل طرف ته، دا یو بیلنس کمپوزیشن دی، د دې میتھمیټیکلی بیلنس دی، بیا استھیټیکلی ډیر پلیزینګ دی. دې ډیویژن ته چې تاسو ته ګورئ تاسو ته به سنس آف بیلنس محسوسیږي، نو تاسو ته به ښه محسوسیږي. دې دپاره دا چې کوم دی ډیویژن ډیر زیات فیمس دی، یو ډیر اینشنټ زړه طریقه ده. د سینچریز نه دا طریقه را روانه ده چې پینټینګ به تاسو رول آف تھرډ. د دې نه علاوه نورې هم ډېرې طریقې دي د پینټینګ د خپل فریم بیلنس کولو، خو دا یو ډېر مین طریقه ده. رول آف تھرډ باندې موږ زموږ خپل مین ډیویژن رالو، هغې باندې دا مین بلډینګ دا پې رالو. دې نه علاوه بیا دې حصه کې چې کوم دی نو باقي ډیټیلز دي. شاته تاسو ته ګورګټري ښکاري، د هغې مین انټرنس درته ښکاري. دې سایډ ته د پیپل منډی څنګه چې ما ذکر کړو د هغې مارکیټس تاسو ته ښکاري. په هغې کې تاسو شاپس کتی شئ. شاپس کې دننه چې کوم پروډکټ دي یعنی دا د چپلو یو مارکیټ دی، چېرته چې شوز خرڅېږي د هغې پروډکټس تاسو ته ښکاري. بیا په دې کې تاسو ته هیومن فګرز ښکاري، یو مخصوص ټیبلز دي چې کوم هغې سلانټ کړي وي او هغې باندې هغه شوز ډسپلی کوي، هغه سیز تاسو ته ښکاري. دې نه علاوه د کاوې یو دکان تاسو ته په دې کې ښکاري. تاسو کتی شئ چې یو سماوار پروت دی، د هغې نه سموک خیږي، کاوې والا خپل لګیا دی، هغه اکټیویټیز کوي. دا زموږ د کلچر یو ډېر امپورټنټ حصه ده، اسپیشلی د پیښور ښار دا یو پہچان دی چې تاسو کاوا چې کوم دی دا زموږ په بازارونو کې دا شاپس دا به تاسو ته عموما ښکاري. دا موږ جوړ کړی دی په پینټینګ کې. دې نه علاوه دا یو مخصوص قسم ریړې که تاسو د پاکستان نور ریجن ته لاړ شئ نو چې کوم دا هت ریړې چې کوم دي دا کارټس چې کوم ورته موږ وایو، دا کارټس چې کوم دي د دې په مختلف سټایلز تاسو ته میلاویږي. خو پیښور کې چې کوم کارټس وي دا به د نورو ښارونو نه لږ لږ مختلف وي. دا سیزونه چې کوم دي ډېر امپورټنټ وي. آرټسټ ابزرویشن کې چې کوم دي دا ټول سیزونه راځي. کله چې تاسو په پینټینګ کې داسې قسم آبجیکټس ایډ کوئ نو هغې ته به ډېر خیال کوئ چې دا زموږ د لوکل کوم ایریا چې کوم جوړو د هغې مطابق دا سیزونه دي. نو دا کارټس چې کوم دي دا د پیښور یو مخصوص سټایل دی، یا د کې پی کې داسې قسم کارټس په عموما مارکیټ کې تاسو ته دا هت ریړې میلاویږي. بیا په دې کې دا وګوره ویجیټیبلز او فروټس عام طور باندې خرڅېږي. بیا چې کوم ډریسز دي، هیومن فګر دي، د هغې ډریسز دي، نو بیا شلوار کمیس دی. چونکې موږ د پېښور یو سین جوړو نو چې کوم هیومن فګرز دي نو پینټ شرټ جوړول چې کوم دی په داسې سین کې نو ټیک شوه جوړول هم شو، خو عام طور پر زموږ هیومن فګرز چې کوم دی هغه شلوار کمیس کې وي نو دې کې به تاسو ته شلوار کمیس والا فګرز ښکاري. بیا د دې نه علاوه کیپس به اچولی وي، ټوپۍ، دا زموږ د کلچر یو ډېر اهم حصه ده. نو داسې قسم سیزونه به دا تاسو نوٹ کوئ. برډز چې کوم دي، پیجنز دي، کبوتر، دا سیزونه پکې موږ ایډ کړي دي. بیا د دکانونو شټرې که تاسو وګورئ نو زموږ اینشنټ دغه هغې کې ووډن یا د بانس استعمال دی، او یو شټر یو مخصوص سټایل دی. بانسونه چې کوم دي دا ولاړ دي. زموږ چې کوم بلډینګ کې میټیریل یوز کیږي خښتې وي او هغې باندې بیا پلاسټر وي، داسې قسم سیزونه. نو دې کې تاسو ته دا ګرې پلاسټر او خښتو هغه براونش یلوش کلر هم تاسو ته په دې کې ښکاري. بیا په دې کې چونکې د ټایمینګ مونږ ذکر وکړو نو ټایم داسې دی چې دا ماښام ټایم دی. ماښام ټایم کې لایټ چې کوم دی په دې کې یلوشنس راشي، یا دې ته مونږ ګولډن لایټ وایو. نو په دې ټول پینټینګ کې که تاسو وینئ نو تاسو ته په دې کې ګولډن لایټ د دې پینټینګ ټایټل هم دی د ګولډن لایټ. نو دا یو مخصوص ټایم د ماښامي هغه پکې ریفلیکټ کیږي. چې کله دا بلډینګز باندې راشي
یو یلویشنس په دې کې ډیر زیات شي. بل د دې ایجز چې کوم دي سافټ شي، تاسو ته شارپ ایجز نه ښکاري. نو دا ټول سیزونه چونکې په نیچر کې هم وي نو دا تاسو ته په پینټینګ کې به ښکاري. دې نه علاوه که تاسو وګورئ په پینټینګ کې بیا ډیپت کوم سیزونه چې شاته یعنی که شاته یو یلو کلر دی او یو مخکې یلو کلر دی نو د هغې په ویلیو کې به ډیر فرق وي. کله چې هر یو کلر چې کله ډسټنس ته ځي نو هغه ګرې ته کنورټ کیږي. هر یو کلر که هغه ریډ بلو یلو یا هر یو پرایمري سیکنډري کلر چې هغه نږدې وي هغه پیورست فارم کې تاسو ته ښکاري، خو چې څومره هغه لرې ځي ډسټنټ کیږي نو هغې کې به ګریشنس زیاتیږي. همداسې په دې پینټینګ کې تاسو کتی شئ چې یلو دلته دی برایټ دی، بیا د هغې نه کم برایټ، بیا چې څونه لرې تللی دی نو بیا نور هم کم برایټ دی. نو دا یو سینس اف ډیپت چې کوم دی دا تاسو له درکوي. بیا په دې کې هیومن فګرز تاسو وګورئ نو چې کوم نږدې دي د هغې سایز هم غټ دی، بیا په هغې کې ډیټیلز د هغې کلرز هم ډارک دي، خو چې کله هغه لرې ځي نو هغې کې ډیټیلز هم کمیږي، سایز هم ورکوټې کیږي. او په هغې کې دا وګورئ بیا ورو ورو ډیټیلز بالکل کم شي، صرف یو امپریشن ښکاري. نو دا هم تاسو له یو سینس اف ډیپت درکوي. ایریل پرسپیکټیو دې ته ویل کیږي یا پرسپیکټیو کې دا ټول سیزونه راځي. روډ لاینز چې وګورئ نو چې کوم نږدې دي لږ سایز غټ دی، چې بیا لرې ځي هغه هم سمال کیږي. لاینز چې نږدې راشي هغې کې خپلو کې فاصله زیاته شي، خو چې کله دا لرې ځي نو دا جوختېږي. دا هم تاسو له یو سینس اف پرسپیکټیو درکوي. روډ کې به تاسو ته چې کوم دی نو ډیډ روډ نه دی بلکې دې کې لږ لږ ریفلیکشن هم شته. د پاس بلډینګ یا لایټ چې کوم دی د هغې لږ ریفلیکشنز په ګراوند کې هم تاسو ته ښکاري. دا پینټینګ الایف کوي. ډېر آرټسټ چې کوم دی نو دا ریفلیکشن ایگزیجریټ کوي، ضرورت نه زیات کی. څوک ریفلیکشن زیات خوښوي هغه ریفلیکشن نور هم ډارک جوړ کی. زه لږ ریفلیکشن جوړوم خو لږ کم جوړوم. خو بهرحال ریفلیکشن چې کوم دی روډز چې کوم دی ډېر الایف کوي نو دې کې به تاسو ته ریفلیکشنز هم ښکاري. دې نه علاوه د روډ چې کوم رفنس دی، د ګراوند رفنس، د ګراوند سرفیس لاینز چې کوم دي دا ډېر زیات ضروری دي. دا سرفیس لاینز دي نو ریفلیکشن سرفیس او پرسپیکټیو لاین دا ټول ایٹ د سیم ټایم به تاسو ته په پینټینګ کې ښکاري. رف ټیکسچر دپاره لږ لږ دا سټروکس رف سټروکس دا ورکول ډېر ضروري دي. څنګه چې ما ذکر وکړو چې د نیچرل لایټ سره سره آرټیفیشل لایټ، الیکټریسټي لایټ چې کوم دی، بلبز وغیره دا به تاسو ته ښکاري. دا کامبینیشن چې کوم دی په پینټینګ کې د هر آرټسټ خپل یو ویژن وي. زما کوشش دا وي چې زما پینټینګ کې نیچرل لایټ هم وي او دا بلبز وغیره دا لایټینګ هم وي. نو زما پینټینګ کې به دا دواړه سیزونه، دا بلبز او دا نیچرل لایټ دا دواړه تاسو ته ښکاري. بیا کلر ویریشن چې کوم دی ډېر امپورټنټ دی. په دې کې تاسو ته although چې یلو کلر یو مین کلر دی، دې سره په سپورټ کې بیا تاسو دا ریډ، بلو، کولز اینڈ وارمز او دا مختلف ملټي کلرز دا چې کوم دی دا به تاسو ته په پینټینګ کې ښکاري. کوم چې پینټینګ کې نور زیات ویریشنز راوړي او پینټینګ نور هم زیات انټرسټینګ کوي. د پینټینګ دوه ډېر اهم حصې وي. پینټینګ سپیشلی چې کله تاسو لارج فارمیټ جوړوئ نو د هغې ته ان پارټس یو حصه کې ډیټیلز جوړول، دې له دھیان ورکول دا ډېر زیات ضروری وي. خو دې سره سره ډېره ضروری ده چې تاسو پینټینګ ته ایز ا هول فریم هم وګورئ. یعنی کله چې تاسو ډیټیل کار وکړئ نو بیا لږ شاته سپیس نه، لږ ډسټنس نه پوره فریم ته ګورئ چې هغه ډیټیلز په دې فریم کې څنګه فټ کیږي. کلر زیات شوی یا کم شوی خو نه دی، سایز غټ شوی یا ورکوټې شوی خو نه دی. نو ان پارټس کتل هم ضروری ده او بیا ایز ا هول پینټینګ ته کتل دا هم ډېره زیاته ضروری ده. جی ویلکم بیک. پینټینګ سٹارټ کوو. څنګه چې ما ذکر کړو تقریبا 90% دا پینټینګ کمپلیټ دی. فائنل ټچز دي، لږ لږ ایلیمنټس پکې ایډ کوو انټرسټینګ کولو دپاره. پینټینګ آلموسټ کمپلیټ دی خو موږ سره دا یو وال دی بلکې دا ټوله ایریا د دې سپیس ډېر غټ دی. نو د دې ایمټینس ختمولو دپاره دې کې موږ څه ایلیمنټس ایډ کولی شو. څه ایلیمنټس ایډ کولی شو په دې کې موږ سره آپشنز دي. فار ایگزامپل موږ عموما وینو زموږ ابزرویشن کې دا سیزونه راځي چې وال چاکینګ شوي وي.
په دیوارونو باندې مختلف ایڈورټیزمنټ وي کوم لاس سره چې لیکلي وي هغه سیز موږ دلته اډ کولی شو په دې دیوار باندې. بیا موږ کتی شو چې زموږ په والز باندې عموما څه پوسټرز لګېدلي وي هغه پوسټر موږ دلته اډ کولی شو. دلته چونکې سپیس موږ سره نورم شته نو یو پول د بجلی چې کوم د دې کمپوزیشن حصه هم ده هغه پول به جوړیږي او د هغې نه به څه وایرز مین فوکل پوینټ طرف ته راځي. نو داسې قسم سیزونه چې کوم دی دا به موږ پینټینګ کې اډ کوو چې زموږ د پینټینګ د ایمټینس هم ختم شي او پینټینګ نور هم چې کوم دی انټرسټینګ شي. یو خبره ډیره ضروری ده چې کله تاسو داسې قسم ایلیمنټس اډ کوئ نو کوشش کوئ چې ډیر غیر ضروری ایلیمنٹ پکې اډ نشي چې کوم پینټینګ لیس انټرسټینګ کی یا بورینګ کی. نو کوم سیز چې ضروری وي او کوم ځای چې ایمټینس د هغې ختمیږي نو هغه عمر ایلیمنټس اډ کوئ د هغې نه زیات یا کم اډ کوئ. نو سٹارټ کوو جی دې ایریا کې ایمټینس زیات دی زمونږ پهلا پینټینګ کوم چې جوړ شوی و هغې کې موږ دلته پوسټرز جوړ کړي دي نو دلته هم چې کوم دی موږ به څه پوسټرز اډ کوو. نو راځئ چې دې کې لږ ایلیمنټس اډ کوو. نایف پینټینګ نایف سره په دې کې به موږ ایلیمنټس اډ کوو. اکریلیک کلر دی تاسو په دې کې اوبه هم استعمالولی شئ کلر تھکنس ختمولو دپاره. لږ ټیکسچر ورکئ. کوشش کوئ چې 100% پرفیکٹ شیپ مه جوړوئ. ډیر زیات رف ته هم نه وي خو ډیر زیات پرفیکٹ طرف ته مه ځئ چې کله تاسو امپرفیکٹ شیپس جوړوئ نو هغه زیات انټرسټینګ وي. ما دا پوسټرز جوړ کړل خو د دې سایز چې کوم دی دا کتل یا نوٹ کول ډیر ضروری دی چې د بلډینګ سره یا هیومن فګر سره د دې سکیل چې کوم دی چیک کول ډیر ضروری دی کوم د پاره به چې موږ شاته ځو. ما ته داسې لګي چې دا پوسټر سایز لږ سمال دی لږ ورکوټی دی نو لږ دا موږ سایز غټولی شو. نایف سره به موږ لږ امپریشن ورکوو ټیکسچر دپاره موږ نایف یوز کوو یو سپیشل افیکټ دپاره. باقي د دې شیپ کمپلیټ کولو دپاره تاسو بیا برش سره دا کمپلیټ کولی شئ. جی اوس تقریبا د دې سایز آلموسټ ټیک دی. څنګه چې ما ذکر وکړو چې پرفیکٹ شیپ به نه جوړوئ. عموما که تاسو وګورئ نو زموږ په والز باندې څه ایډورټیزمنټ څه پولیټیکل کیمپین یا پوسټرز لګېدلي وي خو هغه اکثر زاړه شوي وي څه پکې ډیلیپیډیټډ وي شلېدلي وي یا څه پرفیکٹ وي. نو همداسې هغسې څه رف انشنټ لوک ورکولو دپاره به موږ د صرف د هغه کیوبیک یا هغه ریکټنګولر شیپ ورکوو خو ډېر پرفیکٹ به نه وي. ښه دا تقریبا پوسټر سایزز چې کوم دی دا جوړ شو. کوشش وکړئ چې ډېر سټرایکنګ نه چې کوم بیس کلر دی چې هغې ټچ پکې لږ لږ راځي. چې ډېر زیات سټرایکنګ نه وي. دا زموږ ماینر یو آبجیکټ دی چې کوم موږ ایز ا فن ایلیمنټ دی کې اډ کوو نو دا موږ دومره فوکس چې کوم دی نه دی پکار. جی نو د دې برایټنس چې کوم دی دا کم شو.
पोस्टर کې لږ څه رائټینګ یا لږ څه هیومن فیس ټایپ سیزونه چې کوم دی دا وی نو موږ به دې کې اډ کو something like impressionistic जी تاسو کته شنو دی کې مونږه هیومن فیس یا پولیټیکل کیمپین ټایپ پوسټر چې کوم دی کې مونږ اډ کړ خو ډیر ریالستیک نه چونکه دا یو ماینر پارت دی ډیر زیات فوکس مونږ دلته نه راوستل غواړو نو دا غي کلر ویلیو مونږ لګ ډیم جوړ کړه دین علاوه پاږي کې یو امپریشنسټک هیومن فیسز ټایپ امراله نو یو الیمنٹ چې کوم دی په دی امټي سپیس کې اډ شو نو پهله دا زه فلیټو لیس انټرسټینګ اوس پکې نورم انټرسټینګ الیمنٹ چې کوم دی دا اډ شو خاص راځي دې سایډ ته چونکه دا زه امټي دی دلته به زموږ کوشش شي چې هغه یو پول اډ کو چې دا وایرز ټورډز فوکل پوینټ موږ لیډ کړي نو یو پول دلته اډ کو پول عموما چې کوم دی رسټیک براون ډارک بلیک براونش کلر کې وي نو هغه کلر به جوړ کو خو اگین چې ډیر سټرایکینګ نه وي ځکه چې د پینټینګ سایډ دی سایډ ایریا کې به موږ دونه سټرایکینګ کلرز نه لګو او یو امپرفیکټ شانتي دا ضروری نه ده چې موږ به دا پول سټریټ جوړو چونکه دا د پینټینګ سایډ دی نو کله چې کمپوزیشن کې لاین سایډ ته ځي هغه ټلټ کیږي نو دا لاین به موږ ټلټډ جوړو जी बिल्कुल देखिए تاسو دا به نوٹ کوئ چې د پول چې کوم موږ د بجلی هغه کمبې جوړو د هغې کوم سټایلز یوزولي په خبر کې موږ تخکاری نو هغه ټایپ شیپس ډیفرنٹ ټایپ اف پولز وی دا هغې ډیفرنٹ شیپس وی نو یو یوزول وی دا یو ان یوزول دی خو دا ایگزیسټ کوي دلته موجود وي نو دا سایز کې هم ډېر ریزنیبل یو درمیانه سایز دی نو ډېر غټ شیپ موږ سایډ ته نه جوړو نو لہٰذا موږ دا پول سلیکټ کړی دی ټلټډ لاین سره موږ دا پول جوړ کو بیا نری برش سره به چې کله دا اوچ شي نو بیا به موږ وایرز جوړو وایرز څنګه چې ما ذکر وکړو अब موږ لیډ کوي ټورډز فوکل پوینټ طرف ته فوکل پوینټ څه شی دی په پینټینګ کې یو فوکل پوینټ دی کله چې ویور راشي او هغه د ټول پینټینګ ته ګوري نو فوکل پوینټ د خپل یو انیوزول شیپ د وجې یو انیوزول کلر د وجې فوکل پوینټ به پهله هغه ویور ځان ته اټریکټ کوي نو د ویور پهله نظر به په فوکل پوینټ ځي د هغې په ذریعه به هغه فریم ته راننوځي بیا به هغه ماینر سایډ ډیټیلز ټول چیک کوي واپس په هغه فوکل پوینټ ته ځي او بیا به هغه د پینټینګ نه بهر کیږي نو دا یو ښه طریقه ده یو نارمل طریقه ده پینټینګ کې فوکل پوینټ کریټ کولو لپاره دې پینټینګ کې چې کوم زموږ فوکل پوینټ دی هغه کوشش کوئ چې آف سینټر وي سینټر کې نه وي د پینټینګ سینټر دا دی دا آف سینټر زموږ فوکل پوینټ دی دا ایریا نو تاسو کتلی شئ چې سټرایکینګ کلرز دي یلو وارم کلر دی ریډ وارم کلر دی هغې سره بیا एकदम کول چې کوم دی یوز دی نو دا چې کوم دی شیپس هم غټ دي نو دا
ټول فیکټرز چې کوم دي دا د نه یو فوکل پوینټ جوړي. نو فوکل پوینټ کې دا زموږ مین فیګرز دي، بیا تاسو نور ډیټیلز ته نظر ځي، بیا تاسو دا مین لاینز ډیویژنز دا تاسو په پینټینګ کې تاسو آی موومنٹ درکې او بیا واپس تاسو فوکل پوینټ طرف ته راځي. نو دا یو سرکل داسې جوړ وي چې هغه پینټینګ کې تاسو ګرځئ. نو ډیر ضروری دی فوکل پوینټ او نور بیا د هغې سایډ لاینز. جی پول جوړ شو، دې سره وایرز جوړو. وایرز دپاره عموما زمونږ چې کوم ینګ آرټسټان وي هغې کوشش وي چې بګر سمالر شیپ برشز خو یوز کوي، خو د سپیشل افیکټس دپاره هغې سپیشل برشز چې کوم دی یوزولي دا یوز کول ډېر ضروري دي. وایرز یو چونکې وایر دی یو اوږد نری لاین دی، نو هغه به نارمل برش سره تاسو کلم نه ډرا کوئ، بلکې دې دپاره یو سپیشل برش راځي د چا چې هیر چې کوم دی دا ډېر لانګ وي او دې ته ویل کېږي ریګر برش. نو ریګر برش سره به مونږه وایرز جوړو. عموما مونږ وایرز جوړو، نو زموږ کوشش دا چې مونږ پرفیکټ وایرز جوړ کړو، بالکل سټریټ لاینز وي. په پینټینګ کې دا څیزونه چې کوم دي دا بیا بورینګ شي. کله چې تاسو پرفیکشن طرف ته لاړ شئ نو ایکچولی هغه څیز بورینګ شي. نو همداسې وایرز کې تاسو کوشش کوئ چې څه امپرفیکټ لاینز هغه زیات انټرسټینګ وي. او بالکل اینڈ ټو اینڈ به مونږ وایرز نه جوړو، بلکې وایرز دلته مونږ ته ښکاري او سلولی ګریجولی دا وینش شو، ختم شو، خو تاسو له یو ډایرکشن درکړي. او د دې ډایرکشن ډېر امپورټنټ دی، دا هم ستاسو پرسپیکټیو شو کوي. نو کوشش کوئ چې هر یو کار کوئ نو هغې نه پهله پلانینګ ډېر ضروري وي. جی دا تقریبا دی کې پریکټیکل کار خو ختم شو، خو څنګه چې تاسو کتی شئ چې دا املګمیشن دی، کامبینیشن دی د درې پینټینګز. نو کله چې موږ دا درې پینټینګز دا یو بلډینګ رائټ سایډ لیفټ سایډ او سینټر دا درې ډیفرنٹ پینټینګز موږ کمباین کول، نو دې کې د پرسپیکټیو ډیر زیات خیال ساتل پکارو چې کوم بلډینګ فرنٹ ته دی د دې سایز ټولو نه غټ دی، بیا سیکنډري د هغې میډیم سایز، او بیا چې کوم دریم بلډینګ هغه شاته دی د هغې سایز ټولو نه سمال دی. دا درې واړه سایزز خپلو کې ایډجسټ کول، د دې د پرسپیکټیو خیال ساتل، د دې پرسپیکټیو لاینز چې کوم دي د دې خیال ساتل، د دې د سایزز خیال ساتل، او د ټولو نه امپورټنټ د سن ډایرکشن، چونکې دا درې واړه پینټینګز په مختلف وخت کې ریکارډ شوي وو، نو د هر یو سن ډایرکشن چې کوم دی دا مختلف کیدی شي. نو کله چې تاسو دا درې واړه یو پینټینګ ته راولئ نو سن ډایرکشن به یو ورکوئ، نو په ټول بلډینګز باندې یو ډایرکشن نه سن لایټ را روان دی، او همدغسې د سن لایټ چې کوم کاست شیډوز جوړیږي یا فارم شیډوز جوړیږي نو هغه به هماغه ډایرکشن کې وي. نو د پرسپیکټیو ډرایینګ سره سره د دې سایزز او سن لایټ چې کوم دی د دې خیال ساتل ډیر زیات ضروری دي. بیا په دې کې کلرز چې کوم دی خپلو کې لږ لږ مکس کیږي،
یعنی د دې یلویش او براونیش چې کوم ټون مونږ دی کې یوز کړی دی او هغسې کلرز مونږ دی کې یوز کړي دي هغه ټون ریفلیکشن به تاسو ته په دریم بلډینګ کې هم ښکاري. نو دا هارموني کریټ کوي، دا ښکاري دا شو کوي دا چې دا درې واړه بلډینګز چې کوم دي دا د یو سین د یو ټایم د یو وخت حصه ده. نو دا درې واړه د یو بل نه بیل نه ښکاري. نو د کلرز یو بل سره کمباین کول، ټچینګ ورکول، د یو بلډینګ ریفلیکشن په بل کې راتلل دام ډېر زیاته ضروری ده. همداسې ما ذکر وکړو چې د وارم کلر سره سره د کول کلرز یوز چې کوم دی ډېر زیات ضروری دی. که تاسو وارم کلر ایریا انهانس کول غواړئ نو دې سره ضروری ده چې تاسو په پینټینګ کې د هغې اگینسټ تاسو کول کلر هم ورکئ نو هغه وارم کلر نور هم زیات انهانس کی. نو دې پینټینګ کې تاسو کتی شئ چې دا ټول وارم کلرز یوز دي، یلو ریډز د دې ټمپریچر وارم دی نو د هغې اگینسټ سکای چې کوم ده دا کول ده، بلو کلر ده دا کول ټمپریچر ده. نو دا وارم او کول یو بل کمپلیمنټ کوي او همداسې پینټینګ چې کوم دی دا زیات ښایسته ویور ته ښکاري. نو ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پینټینګ و د کمبینیشن اف 3 پینټینګز نه موږ یو پینټینګ جوړ کړو، څنګه سکیچ وشو او بیا څنګه دا کینوس ته راغی، دا ټول پروسس تاسو د وړاندې وشو. اینډ ریزلټ تاسو د وړاندې دی، تاسو کتی شئ. پینټینګ چې کوم دی دا کله هم نه ختمیږي خو یو سرټن سټیج کې به تاسو په خپله دا سټاپ کوئ. څو پورې چې د آیل کلر یا اکریلیک خبره ده نو دې کې تاسو ډیر وخت پورې کار کولی شئ، چینجز کولی شئ. خو obviously تاسو به پینټینګ یو سټیج کې به داسې راځي چې تاسو به سټاپ کوئ. نو دې پینټینګ کې هم داسې ده چې دې کې مزید کار تاسو کول غواړئ نو کېدی هم شي، خو ایٹ د مومنټ چې کوم دی دا پینټینګ دلته فینش کیږي. نو ګرانو کتونکو دا زموږ نننی پروګرام تخلیقي دنیا څنګه به د درې پینټینګز نه یو پینټینګ جوړوي دا زموږ یو یونیک سبجیکټ و. د پروګرام وخت ختمیږي، په بل پروګرام کې د نوې ټاپک سره به بیا حاضرېږو. خپل کوربه ویژوال آرټسټ علي ساجد له اجازت راکړئ. الله پامان.